بسم الله الرحمن الرحیم. د شمال نیوز ډاټ کام مینوالو کاکا خان چوک کې موجود یو. نن خوازخیل تحصیل ته د ټریفک وارډن پولیس چې کوم مشران دي هغوی راغلي دي د ټریفک چې کوم اویرنس دی د هغې خورولو دپاره. دا وخت زموږ سره ولاړ دي د ټریفک چې کوم وارډن مشر دی د خیبر پښتونخوا، د هغوی سره خبرې اترې کوو. رشید خان زموږ سره ولاړ دی. رشید خان، تاسو ته د تحصیل خوازخیل د ټول ولس له طرفه دلته د سوات خوازخیل خصوصا خوازخیل ته په پښتو باندې هرکلی وایو. ډېره مننه سر. زه د سوات ټول چې څومره غیور عوام دي د هغې ډېر زیات شکریا ادا کوم، خصوصا د خوازخیل زموږ د مشرانو د مندوخیل صاحب د ټولو ډېر زیات مشکور یم. رشید خان، دا راته ووایئ څه محسوسوئ؟ تاسو سوات ته راغلئ، په غټو ښارونو کې تاسو کار وکړو، منګوره، مټه، نن تاسو تحصیل خوازخیل ته راغلئ. دا راته ووایئ چې څه محسوسوئ دلته د سوات په خلکو کې د پېښور په حوالې سره چې دی نو څونه کمي دي د ټریفک د قوانینو حوالې سره؟ سر جی کمی خو ډېر زیات دی، ځکه چې یو خو دلته کې روډونه ډېر زیات تنګ دي، بل دلته کې لینک روډونه نشته، بل دلته ان سی پي ګاډي ډېر زیات دي او نپري د نورو ښارونو په نسبت ډېره زیاته کمه ده. که زه راته ووایم دلته 220 تک 221 کسان دي، نو د غونډ سوات ډسټرکټ لپاره دا ډېره زیاته کمه ده. نو انشاءالله ان قریب د دوی 511 کسان نوټیفیکیشن راغلی دی، به وشي. نو د عوامو او د پولیس چې یوه خبرې او د هغې تعاون د عوامو ورسره وي، نو انشاءالله دا سیسټم به صحیح شي. سردار ته ووایئ د سوات چې زموږ کوم دلته ټریفک پولیس دي، د پېښور چې کوم تاسو ټریفک وارډن پولیس، دا خاصیت به موږ په دوی کې کله وینو؟ سر جی دا به انشاءالله زیات نه زیات یوه هفته ده او دا به تاسو وګورئ چې دا به مکمل چینج وي. دی چې تاسو په روډ روان یې او ودرې مو لوډون بیا به درته سلام کوي، د سلام نه پس به درته ښه په اخلاقو دایره کې وي چې تاسو مال لیسنس رجسټریشن یا که کمرشل ګاډي وي نو پرمټ راکوي، د هغې نه پس به د هغه وایلیشن چالان درکوي چې کم تاسو کړی وي. سردار ته ووایئ چې کم زموږ بحرین کالام کم دا مضافاتي علاقې دي دلته، چونکې روډ هم تنګ دی او ډېر خطرناک ماحول هم وي، نو دلته چې کم سیاحان راځي هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف وي. دغه حوالې سره تاسو هلې ځلې کړي دي چې یاره هلته هم دا اویرنس یې راشي؟ سر جی بالکل زمونږ پامپلیټ هم هلته رسېدلي دي، زمونږ پیناپلیکس هم رسېدلي، زمونږ ډي پي او صاحب نن دویمه ورځ چې هلته تللی دی، زمونږ اعجاز صاحب او د هغه سره ټیم تللی دی، نو هغې هلته کې لګیا دي. نو ان قریب انشاءالله تعالی که منډې له شو داسې لږ بګ به زمونږ ستر مشر آی جي پي صاحب راشي او انشاءالله د دې به باقاعده افتتاح وشي او په ټول سوات ډسټرکټ کې به انشاءالله تعالی د ټریفک وارډن نظام شروع شي. سر اخري تپوس دی زما چې د سوات چې کوم کله لایسنس ایشو کېږي، آیا داسې ممکنه ده چې کوم ورکشاپ تاسو خپل ټریفک پولیس وارډن ته ورکوئ دا عوامو ته هم دغسې شروع شي چې په دوی کې هم د ټریفک د قوانینو حوالې سره یا نور چې کوم ماحولیت د دې د دې حوالې سره دوی کې هم اګاهي پیدا شي؟ داسې کېدای شي سر؟ سر جی ولې نشي کېدی، خو چونکې سوات دومره غټ ډسټرکټ نه دی او پېښور ته د هر ځای نه خلک راځي، د هر ځای نه خلک لیسنسونو له راځي، نو انشاءالله دلته ممکنه ده لکه څنګه دلته موږ دوی له یو ریکوري ګاډی ورکړو، چونکې صرف په غونډ کې پي کې کې یو په پېښور کې دی یو مو سوات له ورکړه، نو انشاءالله تعالی داسې هم کېدای شي چې دوی ته میلاو شي. ډېره مننه جي ستاسو د راتلو. قدرمن کتونکو زموږ سره دلته رشاد خان مندوخیل هم موجود دی. د دوی نه تپوس کوو چې دوی د دې پولیس چې کوم دلته ټریفک وارډن پولیس راغلل دلته کوم کار کوي، دوی دې ته په کم نظر ګوري او د دوی تاثرات چې دي هغه څه دي؟ جی رشاد خان. ډېره مننه ستاسو او د شمال نیوز او د پولیس ټریفک وارډن د رشید خان او د هغه سره د هغه د ټیم د انور خان د ټولو زه په د زړه د کومې نه هرکلی وایم هغوی ته په سوات ته په راتلو او بیا خاص کر بر سوات ته چې زمونږ د تحصیل خوازخیلې ته رالو او مټې ته رالو زه هرکلی وایم هغو ته او انشاءالله ډېره زر دی چې هغه به د نور د دې بر سوات او د کوز سوات ټول
دغه سیستم دغه نوی سیستم چې کوم راوته دی ان شاء الله به متعارف کوي او هغه به ټولې دنیا ته ښیي که خیر تبدیلي راغله او موږ د ډي پی او صاحب سوات هم ډېر مشکور یو چې هغوی دوی راوغوښتو بس بار بار راتله پکار دي او دوی له موږ دا د 50 کالو تاسو ته پته ده زوړ نظام دی هغه چینج کول چې دي نو هغه ډېر په مشکله سره کېږي او انشاءالله روان دي انشاءالله ډېر زر به انشاءالله ډېر یو چینج عوام ویني او څنګه چې ولید او کېدای شي انشاءالله ډېر زر مندوخیل صاحب دا راته په دې حوالې سره زموږ د سوات ولس له څه پکار دي چې هغوی د دې خلکو سره کم تعاون وکړي او د ټریفک نظام ښه کولو لپاره دې خپلې څه هلې ځلې او زموږ د عوام د دې کې غټ کردار دی او غټ رول دی کم لیسنس ورکوي نو د هغې متعلق داسې پکار ده چې یوه هفته ورکشاپ کېږي او په هغې کې هغه ینګ هلکان چې دي هغو ته ځای په ځای ورکشاپونه کولاو کې هغو ته کم څه کم د لیسنس اخیستو نه مخکې یوه هفته دا یو تربیتي پروګرام جوړ کړي هغو ته دا ووایي چې څنګه ځای به تاسو پارکینګ کوئ د چا به څنګه خیال ساتئ د بل ګاډۍ والا دا په دغې باندې یو ورکشاپ ورکول پکار دی هغه ضروري ګڼل پکار دی په لیسنس اخیستو کې دا یو غټ او بیا د هغې نه وروسته لیسنس ایشو کول پکار دي انشاءالله زما امید دی چې ډېر غټه تبدیلي به راشي رشاد خان دا راته وایي حکومت نه څه مطالبه کول غواړي د لیسنس په اصولو کې چې کوم عوامو ته تکلیف دی یا داسې نور زموږ د خصوصا په سوات کې د ټریفک حوالې سره چې کوم د روډونو کم کنجکشن دی یا داسې نورې مسلې دي په دغه حوالې سره د حکومت نه څه مطالبه کول غواړي څنګه چې په پېښور کې موبایل سیسټم دوی روان کړی او کوم ګاډی چې به راته و هغوی به لرنینګ ټیوټ ورکاوه هغه پیپر نظم که دلته په سوات کې دا وشي نو موږ ننګورې ته تلو هلته بیا کېناستل او دا ټریفک دا مسلې یا په بر سوات کې مټه کې خوازخیله کې او دلته کې هم یو داسې یو برانچز د هغوی کولاو شي نو موږ ته به دا تکلیف ختم شي او هر سړی به لیسنس والي او مسله دا ده چې د لیسنس نه مخکې هغه پوه وکړو په دې خبره چې څه کول غواړي جی قدرمنو کتونکو زموږ سره دا وخت د خیبر پښتونخوا ټریفک وارډن پولیس مشر چې کوم دی انور خان هم موجود دی دویم تحصیل خوازخیلې ته نن راغلي دی خوازخیلې په کاکا خان چوک کې لګې سر څه محسوسوئ سوات ته د راتلو ستاسو څه تجربه وشوه او دا راته ووایي د سوات عوام چې دی هغوی د ټریفک څومره خیال ساتي او دا راته ووایي سر چې څه پیغام ورکول غواړي دې قوم له زه خو اول د سوات عوامو ته سلام کوم چې دوی کم سخت وخت تېر کړی بیا پولیس چې کومې قربانۍ ورکړي دي هغوی ته زه سلوټ کوم او زه د دې ټریفک د دې سوات ټریفک ته هم سلوټ کوم چې دونه رش باوجود د غونډ پاکستان نه دلته سیایي بلکې د بار ممالک نه را روان دي او دوی هغه منیجمنټ خپل سر ته رسوي او انشاءالله چې موږ د دې ځای ډي پي او ته مننه ده چې هغه موږ راغوښتي یو او دلته د سوات ټریفک منیجمنټ لپاره موږ چې کوم ترتیب ورکړو انشاءالله دا به کامیابي وسو د سوات عوامو ته موږ ریکویسټ کوو چې دلته ټریفک وارډن سره تعاون کوي تعاون هغه دی چې غلط سټاپ ونه کړي غلط پارکینګ ونه کړي دې سره ټریفک کې خلل راځي او ورلوډینګ ونه کړي د انسان جان ضایع نه شي او موږ ستاسو میډیا ته ریکویسټ کوو چې دا به تاسو چتوئ چې تاسو نه یې چتوئ نو دا نه کامیابیږي بې پکې ستاسو ډېر لاس دی په دې کې چې موږ سره د شمال میډیا ګروپ هم ډېر زیات دغه د کوریج له راغلی دی او موږ د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دی دلته کې راغی او د خپل حاضرین ټولو د دې دا سیستم به ګوري او موږ تاسو ته بار بار وایو چې د میډیا په دې کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی